الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدقت يا رب العالمين. عیسایانو خبرې شروع وي دلته الله رب العزت هغې ته یوه خبره کوي اهمه چې ای اهل کتابو تاسو په دین کې غلو مه کوئ، تاسو په دین کې افراط مه کوئ، زیاتوالی مه کوئ، افراط و تفریط مه شکار کېږي. یهودیان و عیسایان د افراط و تفریط شکار. نو الله رب العزت ورته فرمایي چې په دین کې زیاتې مه کوئ، زیادت مه کوئ. اخوا یهودیان خو د عیسی علیه السلام په بغض کې دومره لاړ چې هغوی د حلالي تصور د هغه په باره کې نه ساتي د سره، او تاسو د عیسی علیه السلام په عشق او مینه کې دومره روان دي لاړې چې هغه ته هم د خدای زوی ووایي. نو داسې مه کوئ، زیاتې مه کوئ چې کوم مقام والله خدای مقرر کړی دی هغه مقام بس صحیح. عیسایانو کې بنیادي دور اوس بیا وروسته خو ډېرې فرقې وي، اوس په دې ټایم کې په دوه غټو فرقو کې تقسیم دي. دې ټایم کې لاندې وړې مړې اوس بس خو بنیادي طور په غټو فرقو کې تقسیم دي دوه کې، او نور لاندې وړې پیسې ډېر خو دغه سیاسي طور او دغه دوه فرقو کې تقسیم دي. خو دغه ټیم چې کله عیسی علیه السلام لړ دته نږدې بیا څلور غټې فرقې وي، او بعضې ورسره یو هغه فرقه نه حسابه اسلامیه یادي چې مسلمانان پاتې. نو دا یو نستوریه وه، یو یعقوبیه وه، یو مرقوسیه وه، او یو مالکیه وه یا ملکاییه. خبره دا وه چې د نستوریې والا به وي چې عیسی چې دی دا زوی د خدای دی، نعوذ بالله من ذلک. او د یعقوبیې به وي دا کسان به پیژني، دا پیژني دي به یو شیزان بل شیزان هلکان پوهېږي. د هندوان دغه مغه دی چې دا پلانکي جنم دی او دا ډینګري جنم دی، په جنمونو دي لږ ښه پوهېږي دا ځکه. نو خبره داسې چې دا پلانکي دکه شاندي وي ظالمانو و عیسی علیه السلام په ده کې خدای حلول کړی دی، وردننه شوی دی، نعوذ بالله من ذلک. نو عیسی دا اصل کې خدای ګرځېدلی دی. اوس هغې هم چې د یو نه بل ته منتقل شو، بل نه بل ته کیسه. بیا مرقوسیه دی به وي چې درې خدایان دي، یو جبرائیل علیه السلام، یو الله پاک پخپله، او یو عیسی علیه السلام. بیا به دې کې دننه بله فرقه وه، هغوی به وي چې جبرائیل علیه السلام به بیا کاټ کو، هغوی به وي دا مریم بیبي چې دا خدای ده، او دا دنیا درې ارکان دي په دې درې کسو باندې چلیږي. دی به وي د دې نه علاوه که چېرته دا درې نه نو بیا د دنیا نه چلیږي، که دا دې ته خدای نسبت نه کړي. نو عقل چې کوم غیر دین وي هغه عقل سره هم ډغره خوري چې هلکه الله هم پوهېږه عیسی علیه السلام خو زما ښه دا 2020 دی، دغه د اوچتېدو یې 2020 کال وشو د دې په دغه باندې د پیدایش نه چې راوالي. خو ته عیسی علیه السلام د دین اړوان دی، د سره پیدایش چاته تصور نشته، د خلکو په ذهن کې دا نشته، د الله علم ځان نه د بنده په ذهن کې خو دا نشته. نو دا دنیا چا چلوله؟ د هغه نه اړوان مریم بیبي پیدا نه وه، دنیا چا چلوله؟ دنیا خو د اربونو سالونه را روانه ساینسدانان وایي. نو هغه هم عیسی علیه السلام پیدا نه و، نو څنګه یې چلوله؟ نو دې ځای کې عقل بس هغه خو دوی وایي دا خیر د دې خبره دوی وایي چې دا درې دا یو فرقه پکې جبرائیل علیه السلام راولي مریم بیبي ته کړ، یو بل وایي چې نه دا مریم بیبي ورسره خدای ده.
او ملکایه دی به وي چې عیسی و رب شریکان عیسی او خدای چې دی نو دا دواړه شریکان دي په دې مملکت ملک خدا تنگ پایګه دا لنګ نیست او ملک خدا تنگ نیست هغه وی چې د په ملک چې نو دا لویه بادشاہي د ټوله دنیا په دا دواړه پکې شریکان دي دا لاندې دي دا د بنیادی دغه پکې وي نو د زنو خبره په دې آیات کې راځي د زنو بیا په سورۃ مائده کې راځي او د زنو تیر شوی د یو پیر کې ذکر بیا بالکل رستو راځي الله رب العزت چې کوم به عیسی علیه السلام ته دغه شان دغه کول عقیده ساتل هغه جواب ورکړی دی آیات کې الله ورته وایي یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لا تغلو تاسو زیاتی مکوي غلو مکوي فی دینکم په دین خپل کې ولا تقولوا او تاسو موای علی الله فمقدس زمون په دین کې دا غلو په دین دا اوس هم د علوم دیوبند کتاب چاپ شوی دا ځنې خلک چې دین لکه مثال په تور زه په تصوف کې میازه په تبلیغ کې میازه په سیاست کې میازه په دغه کې د دین شوبې ټوله خو یو کس په یو کې دومره بیا وردن نشو دومره غلو پکې شروع کی چې نور ته یا کافر وي یا وي چې د نور د سره کار نه لري د علوم دیوبند والا په مستقل کتاب لیکو غلو فی الدین په دین کې غلو مکه زموږ مذهب ته دیوبند والا ته خاص چې کوم په دیوبند کې د ټیم کې جماعتونه غلو فی الدین دا استاد کال دوه مخکې را یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لا تغلو تاسو غلو مکوي زیاتی مکوي فی دینکم په دین خپل کې ولا تقولوا تاسو موای علی الله په الله تعالی باندې الا الحق مگر ثابت خبره د خدای په باره کې د ځان نه خبرې مکوي چې خدای کدا سينو دا به و دا خدای دا سينو ځان نه بس خلکو کیسې به سیریخ کې انما المسيح یقینا مسیح عیسی ابن مریم عیسی چې زوی د مریم بیبي دی علیهم الصلاة والسلام رسول الله رسول د الله تعالی دی وکلمته کلمه د الله تعالی دا القاها چې وروشتې دا ورچولې دا اله مریم بیبي ته القا کړې د مریم بیبي ته کوم چې بزرګان وایي القا وروح منه دا روح دی د الله د جانب نه روح الله مرتویل شو دا د عظمت ته وایي وروح منه رحمت د الله تعالی د طرفنا فآمنوا بس ایمان راوړې بالله په الله تعالی باندې ورسوله او برسول د الله تعالی باندې کلمه د الله تعالی دا نو کن فکان بشر من غیر اب کلمه ورته ځکه ویل شي چې جبرائیل علیه السلام ورته د خدای په حکم وی چې کن جوړ شه وی داسې بشر جوړ شه څنګه چې آدم علیه السلام بغیر د پلاره جوړ شوی تم داسې جوړ شه حالانکه سړی ورته نو نږدې شوی مریم بیبي ته نو ځکه ورته کلمه ویل شي یا القاها الی مریم وروح منه روح دی نو دا روح دته د الله که چرته روح الله کې نو د عظمت د وجې څنګه چې جومات ته د الله کور بیت الله ویل شي مسجد حرام ته بیت الله ویل شي د الله کورونه نو الله نعوذ بالله من ذلک په دې کې استراحت نه کوي آرام نه کوي خدا د عظمت او د لویوالي د وجې چې د دې د خدای د دې کور خدای سره دومره نسبت دی د دې جومات خدای سره دومره نسبت دی چې خدای ورته د عزت د وجې خپل کور وي دکه شان چې دی د عیسی علیه السلام خدای ته دومره نږدې چې هغه ته خلکو روح الله وي ولا تقولوا تاسو موای سلام بیا دې کې الله رب العزت په دې باندې چې دینو ردم کو وروح منه چې روح دی نو هر زی روح چې د لپاره مادي قالب ضروری روح چې دا بغیر د قالب کار نه کوي د لپاره مادي قالب ضروری او د هر شي لپاره چې قالب ضروری نو اخدي نشي کېږي په منطقو کې جواب ورکړه ولا تقولوا تاسو مو ځکه چې دا د خپل پیدا کړی شوی نظریه او عقیده وي چې دا خدا سو یونانیانو دا کې تیم نم کې سره روانه دو بیان چې دینو په دې ګډ وډو سره دا خو تاسو هغه فلسفه او منطق هم نه مني ولا تقولوا تاسو موای ثلاثه درې موای درنه الہاتم ثلاثه درې خدایان موای درې خدایان نشته د دین اوله دا موای الله وي انتهو منشه د دې غلطه کې دینه د ګډوډونه خیر لکم دا بغور وستاسو د پاره انما الله یقینا په خبره ده چې الله اله واحد دک یو معبود دی یو الله بس دغه واحد لا شریک ذات لا اله الا الله بس بل ذات نشته الله هم ثابت قدم وساتي سبحانه منزه دی دغه ذات د هر عیب نه الله رب العزت پاک دی پاکی د دغه ذات لرا ان یکون له چې وی د لپاره ولد اولاد الله د دینه پاک دی چې د لپاره اولاد دی ځکه
چې د چا اولاد وي نو هغه په مثل د غلام دی، د هغه زوی دی هغه پلار اصل دی او زوی چې دی هغه فرع دی. نو دا بندګان چې دي دا د خدای غلامان دي، دا د خدای غلامان دي چې اوس ته غلام او آقا دا دواړه برابر کړي نو فرق څه دی؟ دا عینیت پیدا شو، یو شانوالی پیدا شو، او په غلام او په آقا کې یو آزاد دی یو مرئی دی، غلام دی، دواړه یو شان کېدی نشي. یو ځان له احکامات ده بل ځان الله رب العزت ورته داسې نه ده. خالق او مخلوق کې بلا فرق دی. باقی د دغه ذات لره چې وي د دپاره اولاد له د دغه او الله ته د اولاد وي څه ضرورت دی؟ ځکه له د دغه الله دپاره ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي، د الله دپاره دي څه چې په اسمانونو کې دي او څه په ځمکه کې دي. وکفا بالله وکیلا، او کافي الله رب العزت کارساز. لن یستنکف المسیح، عیب نه ګڼي مسیح عیسی علیه السلام ان یکونه چې وي دی عبد الله بنده د الله تعالی. اصل کې وای دا لن یستنکف استنکاف ویلی شي چې دا پوزه سړی تریو کیو خبره ورته وشو دی په خبره سړی بده شانتي وګڼي مزاج هغه قبول نه کی. الله رب العزت وی د عیسی علیه السلام د سر په مزاج کې دام نشته چې زما خبره په بده شانتي ولګي، داغه په مزاج کې دام نشته، خو زما بنده دی، زما په غلامۍ باندې زما په بندګۍ باندې فخر کوي، داسې نشته. عام علماء بیا لازمی معنی کوي نو عیب سره راځي. لن یستنکف المسیح، عیب نه ګڼي عیسی علیه السلام ان دا خبره یکونه چې دی وي عبدا بنده لله د الله تعالی دپاره، وللملائکة نه فرشتو. مشرکان به چې فرشتې د خدای لونه دي، وللملائکة نه فرشتو، والمقربون خاص فرشتې هم چې دي نو د خدای پاک په بندګۍ باندې فخر کوي، هغې دا نه وي چې موږ د خدای پاک بندګان نه یو. ومن یستنکف، او هغه چا چې عیب هغه څوک چې عیب ګڼي ان عبادته، زما د عبادت نه چې ځان عیبداره ګڼي، شرم ګڼي دا زما د عبادت نه چې دی نو دله شرم ورځي، ان عبادتي زما د عبادت نه شرم ورځي، زما د عبادت نه پوزه ترې وي زما د عبادت نه، ویستکبر او تکبر کوي زما د عبادت نه. فسیحشرهم نو راجمع به کړم دوی لره رایوځې به کړم دوی لره الیه دغه الله طرف ته، الله وي خپل جانب ته جمیعا یوځې ټول به چې دی راولم راجمع به کړم په یو میدان باندې خپل طرف ته. اوس الله رب العزت نتیجه وي فاما الذین بس هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل کوي په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د نیکۍ عمل کوي فیوفیهم نو زر دی چې وربکو موږ دوی له اجورهم اجر د دوی ویزیدهم وزیات به کړو موږ دوی لره من فضله د فضل خپل نه. الله وایي زه ولله د خپل فضل نه زیات کړم چې څوک نیکي وکړي، الله یې توفیق راکړي. واما الذین او هر چې هغه کسان دي او هغه کسان استنکفو چې پوزه ترې وکړه شرم یې وکړه زما د عبادت نه، واستکبروا تکبر یې وکړه فیعذبهم نو عذاب به ورکړو دوی لره عذابا الیما عذاب دردناک، عذاب به ورکړي شي دوی لره عذاب دردناک. الله هم دې وساتي. بل دی الله رب العزت فرمایي څوک چې زما نه دعا نه غواړي وي دا چې دا کس تکبر کوي، الله هم دې تکبر نه وساتي. بل دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا چا پنسي چې دا د ګیټې نه لاندې وی دا کس چې دا د تکبر نښه ده دا په جهنم باندې سوځي. څه 3 حدیث دي په دې باندې، احتیاط پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات خود صحابي ته ښکته شو پنسۍ ولله داسې ونیسله ورته وایي دې ته څه حق حاصل دی چې دا د ګیټې نه لاندې راځي. الله ترانه خوشحال شي. واستکبروا تکبر وکړو زما د عبادت نه فیعذبهم نو عذاب ورکړي شدید عذابا علیم عذاب دردناک. ولا یجدون لهم او بنموندي شي د دې دپاره او بنمومي د دې دپاره من دون الله ما سوا د الله تعالی نه یا ولا یجدون او بنمومي لهم دوی د ځانونو دپاره من دون الله ما سوا د الله تعالی نه ولیا دوست ولا نصيرا او نسوک مددگار. اوس الله رب العزت واپس هغه خپل دعوت طرف ته راځي چې په ابتدا کې خلکو ته کومه خبره کړې وه. یا ایها الناس ای خلکو قد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته برهان دلیل من ربکم ستاسو د رب د جانب نه یقینا راغلی تاسو ته پیغمبر انقلاب فخر موجودات سید المرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رب د جانب نه وانزلنا او نازل کړي دي موږ الیکم تاسو د نورم مبینا رڼا ښکاره. الله رب العزت وایي چې 2 شیونه مې درکړي دي
یو مې درته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان شخصیت درکړی دی، یو مې درته رجال الله نه هغه شخصیت درکړی دی چې د هغه ثاني نشته، او یو د الله چې څومره کتابونه د هغې نه مې درله یو کتاب الله درکړی دی چې د هغې ثاني نشته. لهذا دا هم ښکاره رڼا ده، هغه ښکاره دلیل دی، د هغه په احکاماتو عمل وکړه چې کومه لار درته ښایي، او دا رڼا راټینګه کړه نو ته به نه ګمراه کېږي، بل خوا به نه ځې. اوس الله وایي د دې تفصیل کوي، فاما الذین بس هغه کسان آمنو چې ایمان والا دي، ایمان یې راوړی بالله په الله تعالی باندې، واعتصموا به او منګولې خښې کړي په دغه دین باندې، مضبوط یې نیسلي دي دغه دین، یا واعتصموا او مضبوط یې نیسلي ده به دغې رڼا لره، دغه نور یې چې دی دا قرآن پاک یې مضبوط راټینګ کړی دی. فسیدخلهم زر دی چې داخل به کړو دوی لره، داخل به کړو شي دوی لره فی رحمت فرحمت کی منه د الله د جانب نه، و فضل ففضل کی په دنیا کې به په رحمت کې داخل کی، الله به ورته ایمان نصیب کی، په آخرت کې به په فضل کې داخل کی، خدای به جنت ته داخل کی، الله دې را نصیب کی، په رحمت کې به داخل کی، قرآن به ورته نصیب کی، فضل کې به داخل کی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث به ورته نصیب شي. ویهدیهم او وبهایي دوی ته الیه خپل طرف ته یا خپل فضل طرف ته صراط مستقیما سمه لار به ورته الله رب العزت وښایي. آخري آیات کې الله رب العزت چې د دې صورت د کوم شي نه شروع کړې وه او نوم د دې د کوم صورت سره او کوم احکامات مخکې تیر شوي، نو تاسو ته ما ویلو چې دلته دا مسله د څلورمې سپارې اخره کې، او یوه د دې مسله چې د میراث چې کوم سړي میراث وي د هغه مسله یو اخره کې را روانه ده، نو هغه یوه مسله خدای پاک چې کومه پاتې کړې وه هغې دا د اخره کې د دې دپاره راوړله چې دا صورت ابتدا او انتها تتمه ده، تا ته پته ولګي چې بهی حقوق الله سره حقوق العباد ډېر ضروري دي، چې دا صورت ختمیږي سر کې مې درته راوړل چې زما نه ویارېږه، زما بندګي وکړه، اخره کې مې درته ختموم په دې باندې چې زما د بندګانو خیال وساته. تاسو ته ما ویلو چې د ټول صورت خلاصه دا ده چې څه وشي چې د بنده د عوامو د رعیت ترمنځ تعلق او د رعیت په خپل منځ کې څنګه تعلق وي، او دوه شیزونه دي ورسره نور د عذاب نه د بچ کېدو هیلې په ټول صورت کې خدای ښیي. دوه څیزونه دي، دوه څیزونه، یو دا چې ته د مخلوق خدا باندې ظلم مه کوه، دویم دا چې په مخلوق خدا رحم وکړه. اسانه خلاصه ده، د ټول صورت نه جوړ دی. په مخلوق خدا ظلم مه کوه ته به د عذاب نه بچ شي، او په مخلوق خدا رحم وکړه خدای به په تا رحم وکړي. الله یې توفیق راکړي. نو الله رب العزت بیا د هغه مسلې تر مسله داسې ده نه جوړې وایي چې یو کس چې هغه وفات شو د هغه بچی هم نشته، د هغه مور او پلار هم نشته، یعنی بر هم څوک نشته او لاندې هم څوک نشته، د ده خویندې پاتې شوې صرف، خو دا خویندې یا بالکل اصلي دي چې مور او پلار شریک دی، مور او پلار یې شریک دي په هغې کې، بیا ټیک ده، صحیح شو. دې ته ویلی شي اعیاني. او یو چې دی پلار شریک دی خو مور شریکه نه ده، یعنی د پلار لور ده خو مور یعنی جدا دي، پلار ورسره شریک دی، د کوم پلار چې دی زوی دی دغه شانې دغه لور هم ده، نو په دې کې شریک دي. چې په کوم شي کې شریک دي نو خبره دا ده اوس د دې حکم الله رب العزت بیانوي چې یو کس وفات شو د هغه نه خور پاتې شوه یا تروریان پاتې شو او هغه د سره پلار شریک وي یا بالکل اصلي وي، دایي به څه حکم وي؟ هغه حکم الله رب العزت فرمایي. الله وایي یو کس وفات شو د ده نه مال پاتې شو، نو که د ده نه خور پاتې شوي وي پلار شریکه وي که مور شریکه وي، نو هغې له به نیم د پلار شریکه وي او که دواړه شریک وي دې له به نیم مال ورکولی شي. څومره چې مال دی د کور سامان دی، کور دی، ورپسې چې نور سامانونه دي په هغې کې به نیم چې دی دا به دې زنانه ته دې خور ته میلاوي. صحیح شو. که چېرته هلک پاتې شو دا خور وفات شوه، دا خور د هغې مور او پلار نشته، میراث کیسه ختمه ده، دغه یو ورور دی پلار شریکه یا مور او پلار دواړه شریک دي، دا پاتې شو نو بیا به دلته ټول مال میلاوي. دا مسله یستفتونک دی تپوس کوي ستانه، فتوا طلب کوي ستانه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم. قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله رب العزت یفتیکم فتوا درکوي، الله په خپله مفتی دی، ښه تاسو له فتوا درکوي فی الکلاله په باره د میراث کې. ان امرؤن که چېرته یو بنده هلک وفات شي لیس له چې نه وي د ده دپاره ولدن اولاد ولا والدن او نه وله پلار وي، مور او پلار هم وله نه وي،
ولهو د ده دپاره اختن خور وي فلها بس د هغې دپاره نصفو نیم مال دی ما د هغه څه نه ترکه چې پرېښي وي دي میت وهو یرثها وهو او دغه بنده چې دی یرثها وړونکي دي د وراثت د دې خور لره. اوس که چېرته دا هلک پاتې شوي خور یې وفات شوي نو دې وړونکي دي د وراثت د دغې خور لره ان لم یکن لها که چېرته نه وي د هغې دپاره ولد اولاد که د هغې اولاد نه وي د خور یې اوس وفات شوې ده نو بیا به دې څه وي بیا به دې ټول مالونه فإن كانت اثنتين اوس که دا خوریانې دوه وي فإن كانت اثنتين که چېرته وي دغه خوریانې دوه فلهما نو د دواړو دپاره الثلثان بیا درېیمه حصه ده مما د هغه مال نه ترکه چې پرېښي وي میت مال به درې حصې کړي ټول په دې کې به درېیمه حصه بیا غونډه چې دي هر څو کسه پکې دوه وي او که دوه نه زیات جینکې وي هغې ته به ټول میلو شي دا ټول مال به ورته بیا میلو شي. وإن كانوا او که چېرته وي اخوة روریان رجالا نارینا و نسان او زنانوي فللذکر بیا د سړي دپاره مثلو په اندازه په مثل د حظ الانثیین د دوو زنانو د حصو ده دوه چنده حصه به بیا سړي ته میلاویږي که چېرته زنانه او نارینه ګډ وډو نو سړي ته به بیا دوه حصې میلاویږي او ښځې ته به چې دی نو بیا یوه حصه میلاویږي. دا دې مسلې خدای پاک دلته ځکه وضاحت وکړو چې هلته مور شریکه چې کومه لور وه نو په هغې کې بیا چې دی په شپږمه حصه کې ټول شریک په یوه مسله کې او په بله کې چې دی نو ټولو ته یو شان حصه میلاوېده بیا هغې کې فرق نه او دلته پکې فرق دی. دا ځکه موږ وایو چې هر ځای عقل نه چلېږي د خدای طرفه دلته دا حکم دی هلته دغه حکم دی. یبین الله بیانوي الله رب العزت لکم تاسو ته ان د دې دپاره تضلو ظاهرا دا خلک چې صرف وایي عربۍ پسې ځه عربۍ پسې ځه عربۍ تکلم چې درته یادي صرف و نحوې ته ضرورت نشته بس ته قرآن باندې پوهې نو د دې ظاهره معنا دا ده تضلو خدای پاک تاسو ته لار ښایي د دې دپاره تضلو چې تاسو ګمراه شئ بېلارې شئ نو خدای پاک دا غواړي نه الله تضلو لام پکې پټ پروت دی د دې دپاره چې تاسو ګمراهان نه شئ الله درته د دې دپاره لار ښایي دا هر څه درته د دې دپاره بیانوي. والله یقینا الله تعالی بكل شیء په هر څه باندې علیم علم والا دی. الله رب العزت راته علم را نصیب د روجې دپاره وخت او د روجې معنا د روجې معنا خو اصل کې ویلی شي بندولو ته چې بندېدل د یو څیز نه په اصطلاح کې ویلی شي د خوراک څښاک نه او د جما نه یعنې د بیبي ته د نزدېکت نه د ګډو وډو نه د دغې نه د بنده چې بند شي دې ته روژه ویل شي د خوراک څښاک نه او د جما نه چې بنده بند شي د صبح صادق نه واله تر نور پرېوتو پورې نو دې ته روژه ویلی شي. بیا اکثر بندګان وي د دې په اړه کې دا چې یار دا نیت به څنګه یو څه بل څه نیت دا خبره یاده که نن سبا پې خلکو ته موبایل هم راغشتې اهل ظواهر چې تاسو نیتونه د کم ځای نه راوباسئ یو څه بل څه نیت د خوله ضروري نه دی ها چې زړه کې دې رال چې زه روژه نیسمه بس دغه نیت شو که په خوله ورسره وې ستا خوښه ده ووایه وبصوم غد نویت من شهر رمضان وغیره ورسره خلک شاملې ټیک ته څه دغه پکې نشته خو لازمي دغه ورسره جز نه دی وبصوم غد نویت بس کیسه ختمه. او کله کې دی رال یا په پښتو کې دی وي چې زه روژه نیسم بس روژه ټیک زړه دې پرې مطمئن شي د الله په دې میاشت کې چې ته کومه روژه نیسي نفلي نیسي د نظر روژه نیسي د هر څه روژه نیسي به خود چې فرضي روژې ته راګرځي بله روژه نه صحیح کېږي په دې میاشت کې چې تا وي چې پلانکې روژه نیسم به خود بیا د فرضي روژې نه راځي. دا یوه خبره شوه د نیت سره متعلق چې په زړه کې دی وي بس دغه نیت دی صحیح. او هسې پکار هم چې سړی په کوم شي ډېر مطمئن کېږي هغه پکار وي. عبیدالله سندي رحمت الله علیه لیکلي وي زه به حرم شریف کې ناست وم دا خلک به راته وي امام به دې مخ یا به یو کس مخ هغه به تې عربۍ دعاګانې وي د نورو به ورپسې وي نو ما چې زړه م پرې مطمئن استاد ته دا پته نه لګي چې موږ دا دعا کومه غواړو نو چې ستا زړه پرې اوبه څکي چې بهي زه دا دعا غواړم دا شی غواړم نو بیا ډېره ښه بیا ډېره پیدا نو چې ستا په کوم په دې پښتو دې ښه د خدای پاک نه پکې سوالونه مو کړه چې خدای پاکه توفیق راکړه دا او کني دغه یو څو ټکي دي نو دغه یوه خبره. او که یو کس دی اوس دی وایي چې یاره روژې نه نیسي کوتک دی شپې نه وایي چې بس روژه موجه نه نیسم د نیمې ورځې نه مخکې والله غیرت راغی خوراک څښاک یې نه کړ چې یاره بس څه کوم دا ټول خلک روژې نیسي زه په ما باندې ولې څه بله ده ښه ټیک ټاک بس زه به روژه نیسم او ته د هغې نه نیت وکړه بس د نیمې ورځې نه مخکې چې نیت وکړه روژې صحیح کېږي روژه دې ونیسي.
یو کس ماښامه پورې بالکل لږه تنده تېره کړه خو د سر نه واله خلک اکثر وایي پېشمني نیت دی. نو پېشمني نیت دی که نه دی دا ځان لږ پېشمني څنګه نیت دی؟ خوراک دغه ټیم سړی کولی شي ته راپاڅېدې خوراک شروع کړه نو دا نیت نه شي. کار داسې دی چې سړی اړه کې راولي چې اړه کې دې رال بس بیا نیت شي. نو که سړی ناره ټوله رس تېره کړي رسول الله وسلم فرمایي یو سړی دا یو کس به ټوله رس چې دی نو لږه تنده تېره کړي د دې نه علاوه دته څه نه میلاوي. نو هغې کې بلا مفهومات راځي او پکې دا هم راوتي وي چې تا نیت نه کړی د سره د روژې او هسې بس خولې ته دې خورې اچولي څه نه خورې داسې نه پکار نیت پکار. دا درې خبرې دا ټولې په نیت کې شو. د دې ټولو خلاصه اخري دا شوه چې په رمضان کې د بلې روژې نیت نه کړي. دا ټولې خبرې مې چرته کې دا خلاصه شوه. صرف د رمضان نیت په دې کې صحیح کېږي د بلې روژې نه کړي. نو که تا نفل ووي پروسکنۍ قضا دې وي که تا نظر ووي نو هر څه چې دا رمضانۍ روژه شوه او د دغې نیت پکې صحیح کېږي. الله رب العزت دې زموږ نیتونه صحیح کړي. الله یې توفیق راکړي. خدای ته رانه خوشحاله شو. الله دې دواړو کې هم خیر ونصیب عمل کې اخلاص پیدا کړي. الله دې الهیت را نصیب کړي. الله دا صورت ختم شه. الله دې کې چې کوم احکامات دي د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله د څه نه بچ کېدی د هغې نه بچ کړي. الله د ظلم نه بچ کړي. د انصاف زندګي مو نصیب کړي. الله ته رانه خوشحال شه. الله عدل او انصاف والا زندګي مو نصیب کړي. الله مم ظالمان ګرځوه مم مظلومان ګرځوه. الله ته رانه رضا شه. الله تعالی دا توفیق راکړي چې موږ په مخلوق خدا باندې رحم وکړو. الله د رحم د آماده راکړي پیدا کړي. الله د ټول عالم دپاره مونږ رحمت وګرځوه. الله د ټول عالم دپاره د ضرر سبب مه ګرځوه. الله د ټول عالم ته زموږ نه امن خور کړه. یا الله شر رانه مه خوروه. الله خیر راکړه او خیر رانه خور کړه. الله د شر نه بچ کړه او شر رانه مه خوروه. الله دینداره تقواداره پرهیزګار هم جوړ کړه. الله د محبوب علیه السلام خادمان هم جوړ کړه. د هغوی د دین خادمان هم جوړ کړه. الله د احادیث د قرآن د فقه یا الله د دین چې څومره علوم دي څومره چې یا الله شجرې دي څومره نسبتونه دي یا الله د ټولو موږ خادمان جوړ کړه. الله د دین په هره لار کې موږ وچلوې ته پکې رانه کار واخله. الله که زموږ زړه غواړي وکنه الله دا څومره بندګان دلته ناست دي الله یخني ده ګرمي ده یا الله دا ګرمي چې ده دا د قبر د ګرمۍ نه د بچ کېدو سبب وګرځوه. الله دا ګرمي لږه شانتې موږ برداشت کړه. الله هغه ډېره ګرمي چې ده د جهنم یا الله د هغې نه د دې په سبب باندې بچ کړه. الله دلته موږ ناسته وکړه دا بندګان کې ناسته الله داسې د پیسو دپاره وغیره نه ستا د رضا دپاره ناست وي. الله ولم نیتونه خالص کړه. بیا ستا نه په دې باندې اجر و ثواب غواړو یا الله ستا په رحم سره. اگر چې مونږ کمزور یو یا الله خو ستا په رحم سره ستا نه د دې ثواب غواړو. یا الله په خاطر د دې عبادت یا الله مونږ د جهنم د ګرمۍ نه بچ کړه. الله د قبر د هغې ګرمۍ نه بچ کړه. الله په دې دنیا کې را باندې څومره تکلیفونه راځي د هغې نه بچ کړه. یا الله څومره بیمارۍ راځي د هغې نه بچ کړه. یا الله په آخرت کې را باندې څومره سختې راځي د هغې نه بچ کړه. الله دا کوم بندګان چې دلته ناست دي الله څومره مسلمانان دي الله موږ په حقیقت کې خپل بندګان جوړ کړه. الله په حقیقت کې د محبوب علیه السلام امتیان جوړ کړه. الله د فتنې دور دی د ایمان د تاوان نه بچ کړه. الله د ایمان د تاوان نه بچ کړه. الله د ایمان د تاوان نه بچ کړه. الله تعالی نه خوشحال شه. الله تعالی نه رضا شه. الله خپل نزدېکت او قربت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدېکت او قربت را نصیب کړه. خپل محبت او د محبوب علیه السلام محبت را نصیب کړه. الله ظاهري باطني په سنت والا زندگی وګرځوه. الله ظاهري باطني ټولې بیمارۍ مخې کړه. الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاصو ملګرو کې مې الله د قیامت پر ورځ باندې پاسوه. یا الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو لاسو مبارکې اوبه نصیب کړه. الله مبارکه میاشت الله په دې کې ته د خلکو د بخښنې فیصلې کوي. الله موږ باندې د رحمت دروازې راکولو کړه. الله بخښنه راته وکړه. الله عاجز یو کمزور یو الله ته غفور الرحیم ذات الله ته راته بخښنه وکړه. الله دا کوم بندګان چې ناست دي الله ته په زړونو باندې عالم یې الله د چا په زړه کې څه قسمه حاجتونه وي څه قسمه شرعي ارمانونه وي الله په خاطر د سید الکونین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ټول حاجتونه ارمانونه یا الله ته پوره کړه. الله په خاطر د رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ د دنیا او د آخرت زندگی د راحت او د خوشحالۍ وګرځوه. الله زموږ د دنیا او د آخرت زندگی الله د دین سره یوځای وګرځوه. یا الله زموږ د دنیا او د آخرت زندگی الله د دنیا خاص کر زندگی الله د محتاجین او ساته. الله د مخلوق د محتاجین هم بچ کا. الله د داسې بیمارون هم بچ کا چې مخلوق ته پکې محتاج شو.
الله د عافیت زندگی منصب کا الله د دې اسلامي ملک او د هر اسلامي ملک حفاظت وکړه الله د حرمین شریفین حفاظت وکړه الله څومره مسلمانان وفات شي الله تعالی ته بخښنه وکړه الله دا کوم چې ژوندي دي الله زموږ اتحاد او اتفاق نصیب کړه الله دا کومې وباګانې کومې بیمارانې چې د امت طرف ته متوجه دي الله د امت ته بچ کړه کوم چې پکې اختر دي الله دا د دین اخلاص کړه الله دغه بیماری په شفای کامله باندې پاغي باندې بدل کړه الله تعالی رضا شي الله تعالی خوشحال شي الله محبوب علیه السلام چې کومې دعاګانې وستې دي الله زموږ پکې پوره حصہ وکړه الله زموږ پکې پوره حصہ وکړه الله زموږ د ګناهونو د وجې موږ د عین محروموه الله تا ته سوال کو په دې مبارکه میاشت کې الله زموږ د ګناهونو د وجې موږ د عین محروموه الله دغه اخري سهاره ده یا الله اخري سهاره ده بل څه زموږ نشته یا الله عملم کمزور دی یا الله هیڅ هم راسره نشته دغه ایمان دی محبوب علیه السلام دی الله دغه سهاره درته پیش کوو چې یا الله دغه در نه د هغوی د لمن نه مه جدا کوه الله د هغوی د دعاګانو نه موږ مه محروموه الله د هغوی په ټولګي کې پاسوه الله څومره مشران دي کشران دي همزولي دي یا الله زموږ دعاګانې قبولې کړه الله که څوک د چا دپاره فکرمند وي اولاد دپاره ملګرو دپاره د کور والو دپاره یا الله د ټولو په حق کې قبولې کړه اخر وخت کې دا عظیمه کلمه نصیب کړي چې لا اله